زکات ته نو د زکات چې کم مالدار خلک دي نو تر خپل اندازې پورې ځان پوهیږي او د غریب خو د غوښتو سره کار شته، نور مسلو سره کار نشته. غریبي به سر چاته غریبي مو کسر د وسه کېږي راکا دې نور مسلې نه چیړي. او چې مالدار وي نو دې دا تپوس کوي چې په څومره مال به زکاتي او څومره به ورکوم او چاله به ورکوم کله به ورکوم، دا تپوس نه کوي. نو په شریعت کې د دې ټول تفصیل شته دی. نقد پیسې چا سره وي، که سره زر سپین زر چا سره وي او کمال دا تجارت چا سره وي، نو د سرو سپینو نصاب شریعت مقرر کړی دی. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د سپینو زر روپۍ وي، درهم به ورته وي، 3.5 ماسې تقریبا 1 درهم د چاندی دی، 3.5 ماسې وزن. نو 200 درهمه د پیغمبر علیه السلام زمانه کې چې چا سره به دته د شریعت په جبه کې مالدار ویل کېږي، صاحب نصاب. د سرو زرو اشرفې وي، دینار او مسقال چې دی نو دا 4.5 ماسې سره زر دی مسقال. نو 20 مسقاله دا د هغې زمانې نصابو، د 20 مسقالو خاون دی صاحب نصاب او مالدار حسابیږي. دغه زمانه کې دا 20 مسقاله او دا 200 درهمه دا دواړه مساوي. دا 20 مسقالو نه 19 تولې سره زر جوړیږي، 19 تولې سره زر. او هغه 200 درهمه چې نو د هغې نه 52 تولې چاندي جوړیږي. نو دا 52 تولې چاندي او 19 تولې سره زر د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا دواړه په یو قیمت وو. اوس د سرو زرو قیمتونه ډېر اوچت شو او سپین زر هغه هم اوچت شوي، خو دومره نه. د سپینو زرو دغه 200 درهمه چې 52 تولې دي، تقریبا 40-45 هزار د دې وخت کې جوړیږي. او د سرو توله تقریبا 50 هزار باندې یوه توله. نو ډېر لوی فرق پکې دی. خدا را چې شریعت مقرر کړي دي همدغه وزن تر قیامته دی، نصاب همدغه به وي. نو کم بندله چې الله دومره مال ورکړی چې نصاب ته ورسېده، یا 52 تولې چاندی ته ورسېده، یا 19 تولې سونې ته ورسېده، دا بنده مالدار ده. اوس دله پکار دي چې دی د خدای مال کې د خدای حق ورکي. په ظاهره باندې که د دې نه د 40,000 نه بنده 1000 روپۍ ورکړي نو دا خو کمې شوې. 40,000 دي نو 1000 روپۍ زکات یې شو، نو دا 1000 خو ته چې لرې شو دا خو 39 پاتې شوې، کمې شوې. ظاهره کې دا کمې شوې خو حقیقت کې دا زیاتې شوې. په دې 39,000 باندې به ډېر لوی کار کېږي. او که دا 1000 دې ته لرې نه کړلې او دا 40-45 دا پاتې شولې، نو دې 40,000 له به دومره کندې پیدا شي چې دا پکې ټولې روکې شي، نور یې بیا قرضې والا. د زکات ته د لفظ خپله معنا پاکوالی یا ډیروالی، دا 2 معنی د عربی د لغت په اعتبار دي. دا فصل ورکوټې وي په دې پټي کې، او فصل بیا لږ وخت پس غټ شي. نو دا فصل چې غټ شو نو زیات شو، نو عرب وی زکا زرعو، دا فصل ډیر شو، دا غټ شو، ډیر شو. نو دا ډیروالی او غټوالی دا د زکات معنا ده. نو په ظاهره که کم ښکاري، خو دې کې قوت دومره را پیدا شو چې ډیر کار پې کېږي، بیا په دې لږو پیسو ډیر کار کېږي. او دویمه معنا د دې پاکوالی راځي. کچه ځمکه ده، په دې باندې چې ته ګډه چیلې پې ګرځې، هغې پې امتیاز وکړي.
یا په یو ماشوم میتیاز وکړي. اوس دا ځمکه اوچه شوله، نور پې ولګېده، هوا پې ولګېده او دا ځمکه اوچه شوله. که فرض که ته پې تندې ولګې او دا سپېمې راکاږي نو بوی نه کوي، د میتیازو بوی نه کوي. نو دا ځمکه پاکه ده، په دې مونځ کېږي. اوس دا ځمکه چې مخکې پلیته شوې وه اوس اوچه ده او بوی پکې نشته، نو دا پاکه ده. عرب وایي زکات الارض یبسها، پاکوالی د ځمکې، یبسها اوچېدل، نو زکات الارض پاکوالی. نو دا مال چې نو دی لږ خیرنو چې زکات دې تېنه ورکړه نو دا پاک شو، خیرې میرې تېنه لاړ نو دا برکتي شي. پخوا چې زمیندارو به غنم اورېبل ګېډې به یې جوړې کړې، بیا په پټي کې خورې کړې نو اوچې شوې. بیا به یې درمن ته ټولې راجمع کړلې نو غویان به پې ګرځېدل، تریشر نو چې غویان به ګرځېدل او هلکان به هم پکې ګرځېدل او منډې ته الګوله به وه. د خپو لاندې به یې دا غنم میده کول، غوبل به یې ورته وي. نو دې غویانو به کله کله سوټه کوله، په دې غنمو به ګرځېدل. نو زمیندار به ورته چاري ونیو، نو سوټه خو به یې په چارې کې واخیسته، لرې به یې چته وغورځوله. خو میتیازې خو قابو کېدی نه، نه د غنمو د پاسه به هغه میتیازې وشولې. اوس چې کله غنم غوبل شو، واڼې والوتله، بوس بیل شو، غنم بیل شو. نو دغه غنم دا چا وینځل نه، خو دې نه به یې زکات ورکړ. نو چې زکات به یې ورکړ نو د غنمو مالک به وایي ما خو ته زکات ورکړه، هغه زړه کې به دا چې هغه پلیت ته لاړه مې غریب له ورکړل، او هغه غریب به وایي مال یې پاک کړه که پلیت دته پاتې شو. خو په شریعت کې دا دواړه پاک دي، اگر چې د غویي میتیازې په دغې غنمو ورغلي دي او یقینا پته نه لګي چې هغه میتیاز والا مالک ته پاتې شو که هغه غریب ته لاړل، یو ته هم پته نه لګي. خو د دواړو غنم پاک دي، چې زکات ته ورکړی شو پاک، او چې زکات ورنه کړی شو نو ټول یو کور ته راغله، نو هغه میتیاز یقیني دی یو کور ته راجمع شوي، اوس به ټول وینځل غواړي. نو دې دی کې پاکوالي معنا پکې هم راځي. نو د دې کې کم بې برکتي وه، د بې برکتۍ خیرې و هغه ترې نه لاړه، اوس برکتي شوله. نو دې مال کې ترقي هم راځي، ډېروالی هم راځي، پاکوالی هم راځي، برکت هم پکې راځي. کم بنده ته الله مال ورکړی دی او دې دا زکات نه ورکوي، نو دا مال د قیامت په ورځ باندې یو اژدها ترې نه جوړه شي او د دې بنده د دې مرۍ نه تو راتو شي، او په دې وخت کې وله ټک ورکوي، وایي زه ستا هغه مال چې تا دنیا کې ذخیره کولمه او د خدای په نوم دې ورکړه نه کوله، زه هغه مال یم نو ټکونه ورکوي. نو د دغې زهر و اثر بیا برداشت کېدی نشي، د دنیا زهر هم برداشت نه کېږي، خو بیا هم ډاکټر وغیره له به ورشي، څه د نشې ستن به درله ووایي، دردونه باندې به پوه نه شي، خو په آخرت کې چې کم دردونه دي نو هلته د نشې ستن درله نه وایي، هلته در باندې نشه نه چړاویږي، بیدار به یې، دا سختی او تکلیفونه به وي. سره زر سپین زر چا سره دي او د دې زکات نه ورکوي، نو دا سره زر سپین زر دا به په اور باندې ګرم کړي شي، او ګرم په دې تندي په یو مخ او په بل مخ ټکور به ورکوي. دا ټکورونه ولې ورکوي؟ چې په دنیا کې به سایل راغی، دنه به سوال وکړ نو ده به ترې نه مخ واړو، نو چې هغه به دې بل اړخ ته راغی نو ده به دې بل اړخ ته مخ واړو، نو چې مخامخ به شو نو ده به ورته شا کړه، جواب یې هم نه ورکو او څه د خدای په نوم یې ورکړم نو که تندی به یې ورته ګونجي ګونجي که. نو ستاسو دا جامې چې ووینځلي شي او ګونجي ګونجي شي نو بیا ورسره څه کوئ؟ ګرمه یې صرف یې ومږئ،
نو په ګرمې سره باندې هغه ګونجیوالی ته نه اوځي. نو چې دا په دنیا کې د فقیر ته تندې ګونجي کړي نو په د خپلو پیسو نه به اسري جوړه شي، ګرمه به شي او په تندې او په یو مخ او په بل مخ به یې مږي، دا ګونجیوالی به ترې هلته وباسي بیا.